الله فرمایي چې کوم خلق دولت جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کوي د دې سړي د مرګ نه بعد به يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا دولت به د جهنم په اور ګرم کړی شي او د تندیله به په داغ ور کړی شي بیا به په د ډډو له داغونه ور کړی شي بیا به په د ملا له داغونه ور کړی شي دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړه چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشوه نو اول دې ورته تندې تروش کو نو فتقوا بها جباههم اول به په د دوی تندي وداغلی بیا چې دویم ځل مطالبه وشوه نو ډډه دې کړه ورته مخې ته واړولو نو بیا به ډډو له داغونه ورکړي بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشوه نو شا یې کړه ورته نو بیا به شا له داغونه ورکړي او بیا به ورته وویلی شي چې هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه دولت دی چې تاسو د خپل ځانونو دپاره جمع کړی او د خپل تعیش اسباب هم پې برابر کړي او خدای ته هم نه ورکولو دا هغه ده زما عزیزان دنیا د آخرت د کروندې ځای دی آخرت د پاره کر چې دی هغه دنیا کې کیږي مرګ نه بعد نه کیږي نو د آخرت کر یا به په بدن کوي مال او دولت در سره نه د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای خوله به هغه د پاره استعمالای الله حاضر قیاس دولتو د دولت خدمت به کوي نو دنیا د آخرت د کروندې ځای دی دا قسمه کارونه به کوي نو د مرګ نه بعد به ستا آخرت ښیي تاسو ته پته ده په دې قرآن کې یو قصه ده دغې ته د یوسف علیه السلام قصه وایي یوسف علیه السلام د پلار نه ورکو 40 کاله او پلار یو حضرت یعقوب علیه السلام 40 کاله په دې یوسف پسې جړېدلی حتی کې دا د سترګو ګاټي دا اوبه شو او د اوښو په شکل کې راوبید علما لیکي چې یعقوب علیه السلام خو ډېر لوی پیغمبر و دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولی و دې کې راز داو چې دې یعقوب علیه السلام ته یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب اوږې ما اوږې هغه ورته ویل کېنه روټۍ تیارېږي یعقوب علیه السلام په څه بل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر چې هیر شو هغه همداسې اوږې لاړو چې اوږې لاړو نو الله ورته ووایي یعقوب علیه السلام ته چې یعقوبه که دې سړي ستا دا روټۍ خوړلی وی نو ستا په دې روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړی وی ده ته بیا 40 ورځې د روټۍ ضرورت نه و خو ته د ده نه غافل شوې د دې په بدل کې به د 40 کاله جړوم نو د یو اوږي نه د یعقوب علیه السلام غفلت 40 کاله وجړولو او ګاټي ولا وبکړه او د اوښو په شکل کې راتوی کړه هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضروریاتو نه غافل یو د هغې د مشکلاتو نه غافل یو چې زمونږ به څه هی عزیزانو یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو هغه دوکه دا ده چې مونږ خلق دا خیال کوو چې د مرګ نه وروسته
غالبا سړی په جنازه کولو خلاص یا د زیارت په ورځ ورپسې شپږ اته طالبان راول او ختم وکا څلور جمعې او سړی خلاص. دا د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراتی. عزیزانو یو عقلی خبره تاسو ته کوم. تاسو وایي دا ستاسو د دې ځای فیصل کالوني غالبا نامه په دې کې یو سړی دی ستا برخلاف ستا ورسره نه لګي او هغه پولیس بوتلو ته به ورپسې تاڼې ته ورشې خبره کوو یعنی خپل برخلاف بسې به ته تاڼې ته ورشې او راخلاص به یا به ته خپل برخلاف پسې کچرو ته ورشې او ضمانت به وکړي. ته ووایه چې د قرآن دشمن چې ونیوی شي او هغه آخرت ته لاړ شي او په دنیا کې ته قرآن ولولې او قرآن ته بیا وایې چې لاړ شه د دې سړي سپارس وکړه او دا راخلاص کا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. تاسو خیال را وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول به په قیامت کې دعوه وکړي چې پروردګاره دا هغه قوم دی چې په دنیا کې ستا په قرآن پورې ټوکې کولې ستا په کتاب پورې مسخرې کولې ستا دین ورته ټوکه او لوبه ښکاري. عزیزانو بیا د دې مختلف صورتونه دي. زه ما ملایم ما چې څومره دین سره ټوکې کړي ما نه به دومره مؤاخذه کړي. امی سړی دی هغه څومره دین نه لرې وخت تېر کړی دی هغه نه به دومره مؤاخذه کړي. برسر اقتدار طبقه ده حکمران طبقه ده هغې د دین سره څومره ټوکې او مسخرې کړي دي هغې نه به دومره مؤاخذه لکه موجوده وخت کې وګورئ مونږ دا ملک د مسلمانانو ملک اکثریت پکې د مسلمانانو دی حکمران طبقه هر وخت مسلمانانی په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم. 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هیڅ شی نه شو چې د اسلام دی څه شی. لکه اوس زه تاسو ته یم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي ماسخوتن هم پکې راشي شپه هم پکې تېره شي تاسو کورونو ته هم لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا 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 بیا سبا شو حلوا 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 بل سبا شو حلوا 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 پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه کا دا حلوا دی څه شی څه وضاحت خو یې وکړه څه تفصیل خو یې بیان کا دا دی څه زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا 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 دا سړیتوب یا داسې شرافت. عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریق سپین او تور خو نه پوهېږي که سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې ته لکه بته 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 کا ده بته اړوند ورته بته څنګه نو دې هلک دا لاس داسې کړی دی او دغه بتې مخوکه یې جوړه کړې ده او لاندې پیجي ته یې لاس راکړه بته داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړوند چې داسې کتلې دي وایي زه ستا کور ته ختم له نه ځم
وی چې ولې نه ځې؟ وی دا کیر خو ډېر کوږ شی دی، دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښلي. خیال هم راغی کیر دی او سپین شی دی او سپین څنګه وي لکه بتې په شان. اوس که لږ پلیټ کې کیر راوړی وی او ړوند ویلی وی چې هلکه کیر څنګه شی وی فیجي صاحب دا شی دی او داسې سکړی وی فورن به پوه شي. عرض مې دا و چې کوم شی د ذوق سره تعلق لري، ذوقي شی آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راسي. بیان یار څومره چې وکړي. زه اوس تاسو ته یم چې خوږ شی جي داسي په دې پټو کې یو ګنی کېږي او هغه ګني نه چې دی بیا ګوړه وځي او هغه ګوړې نه بیا داسې چلو شي او هغه بیا میل ته لاړ شي او میل نه په مشین کې چیني ته جوړه شي او چیني راولې اوبو کې واچي او هغه بیا چسکي بیا خوږ. په دې به چرې ستا په سمجھ کې خوږ شی راني چې هر څومره بیان یې درته وکړي. خوږ شی څنګه وي او لږه چیني درکړم او خولې ته یې وایي. خوږ شی څنګه وي لږه ګوړه درکړم او خولې ته یې واچي. کوم څیزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راسي. دین او اسلام ذوقي شی دی، دې ته د بیان ضرورت نشته. اسلام څنګه شی دی؟ اسلام دا شی دی چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذوقي شی دی. الزانیة والزانی زناکار سړی او زناکاره ښځه چې ونیوی شوه فجلدو ووهئ دا دواړه سلسل درې. دا اسلام څه شی دی؟ غل ونیوی شو السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما لاس ته غوڅ کا. خیال دی ذوقي شی. اسلام جی دا شی دی چې غل بی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی. برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بینچونه جوړ کړي دي مارشل الله آرډیننس لاندې دي. شریعت بینچ چې کومه فیصله وکړي مارشل الله آرډیننس ته به دا اجازه کړي چې هغه مسترد. تاسو خیال راغی؟ عرض مې دا و چې اسلام ذوقي شی دی. دا باول په دې خپل ځان حاوي کوي، په خپل ځان. هغې نه رستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت و بیا به په ملک حاوي کوي. د ملک اوس زه ووایم دعا کوم دا ټول ملیان لګیا دي خدای پاکه د دې ملک قانون اسلام کې نو زه حق بجانب ځکه یم چې زما وس کې نشته. تاسو په آمین وایي چې ملا دعا کوي تاسو آمین په وایي. تاسو حق بجانب یې ځکه چې ملک شرعي نظام راوستل نه ستاسو وس کې دی نه زما وس کې. ته ووایه چې موجوده حکمران طبقه هغه کعبې ته لاړ شي او دعا وکړي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې هغه جی دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس د اوبو لاس کې نیولی دی ډک ګلاس او زه یم چې یا الله اوبه راکړې یا الله اوبه نشته او زه یم یا الله اوبه راکړې نو دا خو صحیح خبر. اوس ګلاس ما لاس کې نیولی خولې سره او زه یم یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه. تاسو ته به زه بیوقوف نه ښکارم چې هلکه خولې سره د ګلاس نیولی دی خو خولې ته یې که که نه. تاسو پوه شوي دي الله ته به د هغه شي دعا کې چې کوم ستا په وس کې نه کوم شی چې ستا په وس کې دی. انسان مجبور محض نه دی. که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي په قیامت کې د هغه نه مؤاخذه چې ده دا یقیني ظلم دی. ځکه چې درمیان قار دریا هم چو بندم کر دی باز میں گوئی که دا مکن ہوشیار باز. دریاب کې دی غو پکړې مې مو راته وی چې لمنیم لم دې مکه نو دا خو ظلم دی. انسان مجبور محض نه دی. انسان ته الله د خپلو ارادو اختیار ورکړی دی چې انشاء فلیؤمن و انشاء فلیکفر. که دې خوښه شي مسلمان شه که دې خوښه شي کافر شه او په اسلام کې د خیر دی او په کفر کې د خیر نشته. زما عزیزانو د مسلمان قوم ټول دوړ دوک چې دی هغه به دې دپاره چې د ملک قانون قرآن شي.
قرآن دمونو لنه دی راغلی، قرآن تبرک حاصلولو لنه دی راغلی، قرآن دی لنه دی راغلی چې ته منډۍ له میخه بوځې او قرآن لاندې تېره کړې چې اوچه ده خدای د بلار به په نرخې خرڅه کړي. یا سړی بیمار شه او قرآن پې ووایه چې خدای جوړې کړي، یا سړی مړ شه او قرآن ورپسې وایه چاله اوس اخلاص کا په قبر کې. نه، قرآن دنیا لراغلی او دنیا کې د مسلمان د ژوند آیین او قانون ستا ټول نظام زندگی چې دا داغه قانون هغه به قرآن. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کی دنیا ته پیش کړی دی هغه ټولې نقشې موجودي. عزیزانو زمونږ د ملک یو بل کار په دې ملک یو اسلامی نظریاتی کونسل یا مشاورتی کونسل ناسته چې هغې کار دا دی چې اسلام له ترتیب ورکو. زه قطر ته تلمه، کراچۍ جاز کې را سره یو ممبر د هغې ناستو، نو ما ورته وی چې هلکه تاسو څه کار کوئ؟ وی چې مونږ خو څه د اسلامي دفعاتو له ترتیب ورکول. اسې دومره به تاسو ماشاءالله پوهېږئ. ما وی ښه. یو بزرګ په لاره تېرېده د شیعګانو په کلي ورغی، نو شیعګانو کلي کې لګیا دی های 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 یا حسین شاه حسین یا حسین شاه. اوی دا څه چل دی؟ نو یو شیعه ورته وویل چې ړوند دی په سترګو، دا محرم نه دی؟ امام حسین په دې میاشت کې شهید شوی. هغه وی ښه 1400 کاله پس دوی ته اوس خبر راغی. امام حسین خو 1400 کاله وشو چې شهید شوی، دوی له اوس خبر راغی های پیټي جوړ کړ. نو ما ورته ویل ښه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانم په بې ترتیبه اسلام کې تیره وه، د ابوبکر خلافتم په بې ترتیبه اسلام کې تیرو، د عمر خلافتم په بې ترتیبه اسلام کې تیرو، د عثمانم په بې ترتیبه، د علیم په بې ترتیبه، ائمه اربعه چې دي دام په بې ترتیبه اسلام کې تیر دي. 1400 کاله پس اوس تاسو اسلام له ترتیب ورکول. په دې ملک کې دام شته، لوی لوی خلق دی. الله دې وی توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. الکان ځوانان شو، بوډاګان شو، مړ شو او مونږ کې عقل رانغی. د دنیا لالچ هر سړی په خپل خپل ځای ړوند کړی. دا موجوده وزیران چې اوس یې جوړ کړي دي دا خیراتي وزیران، دوی چې چېرته افتتاح ته لاړ شي کینچي ورسره دوی سره نور څه نشته، هسې نه څه کار له ور نه شي، دوی سره د کینچي نه بغیر بل څه نشته. چې دوی راپاسي او تقریر کوي خلک ورته دا مونږ غوندې مورمړي پلارمړي ورته ناست دي. مونږ هر چاته کینو. تاسو په دې لاره دا ګډوري چې رواني دا پته ګډوري ته نه لګي چې دا مې خپل دی که پردی دی، خو چې چا په ملا والا لاس کې خو بین اواز ورپسې کوي، چا چې ورته واښه وخوځول هغه پسې بین اواز کوي. ګډوري خو پیژنئ که نه؟ نو ګډورو باندې دا ټریو کوي چې کم یو سړي ورسره شنه واښه په لاس کې او ورته داسې وخوځول هغه بین، نو مونږ دغه ګډوري یو. پته نه لګي چې دا واښه راته دوستون یو دشمن خو بین اواز ورپسې کوو. مونږ ورته ناست یو، وایي وروڼو تاسو ځای باندې کښېنئ، خفه کېږئ مه، اسلام را روان دی، اسلام را روان. نو زه وایم چې اسلام خو را روان نه دی، اسلام 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی. را روان خو په 23 کاله کې و جناب محمد رسول الله په غار حرا کې ابتدا شوې وه او په جبل رحمت باندې خاتمه وشوه. اقرا بسم ربک الذی خلق
دا ابتدا د اسلام وا او الیوم اکملت لکم دینکم دا خاتمه د اسلام. خدای چې کوم شي ته مکمل ویلی تو اوس ناست او هغې کې نقصونه پیدا کوي او وی چې هغې کې نقایص دي زه والا ترتیب ورکوم. خدای وی الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم اے پیغمبر پنن ورځ باندې ما ستا دین مکمل ک. واتممت علیکم نعمتی او ټول نعمتونه مې در باندې تمام کړه. ورضیت لکم الاسلام دینا او غوره مې که تاسو د پاره دین اسلام. خبره خلاص. مسله داسې وښایي جزیه داسې وښایي چې په اسلام کې د هغې حل نه. دفعه یو داسې وښایي چې په اسلام کې د هغې حل نه. دفعه داسې وښایي. د پیرنګي جوړ کړی قانون د لارډ میکالې د هغې دفعات خو 200 کاله پاکستان او هندوستان ورسره منلي او نقص پکې نه و. د لارډ میکالې قانون چې کوم د انډیا دپاره جوړ کړی او د الله او د محمد رسول الله قانون ناقص دی. اوس ته به والا ترتیب ورکوي. نو زما عزیزانو ملک ټول فراډ او دوکه ده. ڈاکٹر اقبال وہی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اے پروردگار دا سادہ مسلمانان کم خوالار شی بادشاہان پا بادشاہی کے ٹگان دی او درویشان پا درویشی کے ٹگان دی. ز درویش ما پا جماعت کے ناستم پا خلوت کے ناستم ما ستا جیب لا ڈاکا تیارا کڑے دا کار میں بل نشتا ستا پا جیب دا ڈاکے اچولو نا بغیر. پا جماعت کے ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نا بغیر. پا تخت بادشاہ ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نا بغیر. نو یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. کی بات سی دا دی ملک حال بات سی انجام بیت سے کم ملکی چی شپاو رز دین سر ٹوکی کی دین سر مسخری کی دین یو مخول گنلیش دا دین بیان اغی اور دو تدا خلق تیار نہیں. دا دے قوم انجام بد سی دا دے خلق و انجام بد کی بس. زما عزیزان جماعت اللہ توفیق ورک حجی صاحب تا جماعت جوڑ خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خو جوڑ شو خو زاڑ زنگیان زان نہ جوڑنے دا دے علاقے خلق دا جماعت پا منزونو آباد کئی پا تلاوتونو آباد کئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او یا امام مالکو غالباً پا دے امامو کی یو امامو اللہ پا خوب کی اولی دا ورتوی چی یا اللہ تا پا تسشی دیر خوشحالی. اللہ ورتو فرمائل چی ز پا دے دیر خوشحالی گم چی زما بندہ
د قرآن تلاوت کوي. عزیزانو چې لږ اوزګار وخت درته ملاویږي قرآن وایي، تلاوت کوي. عبدالله ابن مبارک حج نه را روانو، یو بوډای ښځه په لاره ولیده، بوډای غوندې وه. چې ویې لیده نو هغه سلام یې پرې واچو. بوډای ناسته ده، ببره غوندې شړی په ځان اچولی دی. ورته وایي السلام علیک ورحمت الله، السلام علیک ورحمت الله. بوډای د سلام جواب کوي، ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم. د سلام جواب د قرآن یو آیات ہوئے او عبداللہ ابن مبارک ته وایي. عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې چرته نه رالی. نو دا بوډای ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دی بوډای نه لار غلطه شوې ده، د بیابان کې ناسته ده، لار ته غلط. ورته وی زی کوم طرف ته بوډای. بوډای ورته بیا د قرآن آیات کوي، ورته وی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبداللہ ابن مبارک وی زه پوه شم چې دا بوډای د حج نه اوزګاره شوی دا اوس بیت المقدس ته ځي. نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریانه ناست دی. بوډای ورته بیا د قرآن آیات وی چې ثلاث لیال سویہ، درې شپې مې دلته. عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې ستا درې شپې دلته وشوې نو ته خورې څه؟ نو بوډای ورته وی چې هو یطعمني ویسقین. والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای اوبه م راکوي او روټۍ به راکړي. کولی شي خدای که نه؟ مونږ خو اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وي، تا پسې چې ته د خدای شې. تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې منډې، تا د بنده اسره پرېښو روټۍ به تا پسې منډې. قطر ته چې زه تللی یم، زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي. ما ورته وی چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي. زه میلمه یم، که د سفیر شوقي دلته دی راشه که نه. ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم. وی چې نه ښه خبره ده، ما دا ډو ښه خبره ده نه. سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي. نو ښه سړی وه په خپله راغی. ما ته یې یاره تا داسې ولې ویلي دي؟ که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه. ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې ته زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. اورنګزیبا په خدای مې دې قسم وی زه د یار تصویر پترخ کې او د میو جام پلاس کې ګرځوم.
نو زه اورنګزیب بادشاہ د زمانې خپل غلام ګڼما. نو ما ورته سفیر صاحب خبره ده چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم. خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نو چې زستا زیت ده. ځکه زه غریب مولا یم. غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري. دام واورئ مالدار خو به یی یا دا اوس ښار نه چې بار کم خلک روزي دا مالدار دي. دا واورئ که یو غریب سره نیکی کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه، کور ته یې مه راغواړه، جواب ورپسې مه کوه. د شپې بوزی ووهه بوزی او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه. پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډوکې وله ورکه. ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تاله مې دا شی راوړی ده بتره چې دې ونه پېژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړئ چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګس ته هم پته ونه لګي. دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته یې بوسئ. نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راغواړي. اعلان وکړي چې پلانی زکات ورکوي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي. یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي. په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار دی. د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه هلته پېښ شوی یم چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکول. یو سړي ورسره څه چېړ وکړو ویل ونیسئ ویې تړئ. نو زه ورنږدې شوم ما ورته ویل حاجي صاحب ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیښ به په هغو شي چې به تړل لوم به وهل کا. د دې 10 روپو په عوض کې چې تا پې سړی وتړلو نو دا خو به د یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کېږي. بدبخته کمبخته دا ورکړه دې ته وایي. شکر وباسه شکریه ادا کا د هغه چا چې ته ورله څه یو څه هغه قبول کړي. ځکه چې دې کې خو جنت دی، دې کې خو د خدای رضا ده. د غریب خوله کې نوری اچول دې کې د خدای رضا ده. ستا په غریب هېڅ احسان نشته، ستا غرض د خدای رضا حاصلول. لکه حضرت علی ته یو ورځ بی بی فاطمې وویل تبه مې شوې ده خولې خوند مې خراب دی یو انار پکار. بازار ته لاړو یو انار یې اخیستی دی را روان دی لار کې یو ملنګ پروت. حضرت علی ته یې د انار ماله راکه وی واله وی نه داسې نه هله دلته کښېنه انار مات کا دانې ترې وباسه زما خوله کې رااچوه زه ناجوړه یم لاسونه نشم خوځولی چې زه انار وخورم بیا مې خوله پاکه که او بیا لاړ شه. که دومره کولی شي ډېره ښه ده کېږي زه خپل انار دې وړه ځه. هغه ویم داسې کولی شو. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه کېناستو انار یې سپین کو د غریب په خوله کې اچي. پاکستان مالدار به داسې وکړي او به کې مولانا صاحب وایه که ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړي له ورکوې په قبر د پاسه مونږ دا غټ سانډا چې مړي مونږ مخې سره یې جنتي حالانکې د دې جنت سره څه کار د جنتیان 100
70 کالو یو بوډا دی اوس هم ژوندی دی 170 کال اوس هم ژوندی هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته وایي قبر کې د مړي حال معلومول چې د ده څه حال دا علم یا مولانا احمد علیم لاهوري رحمت الله علیه سره یا دې سړي ته ما د شپې په 10 بجې ورته وی ما ته د قبر یو کشف وکړه چې زم یو مړی ورته راځه ما ته وی راځه چې پاسېدو کې شو ما ته وی چې مړی درته ښیم خو دې دیرو کې داسې مړي نشته چې وی ګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې پرې کېږي لګیا دي او څوک د پیکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی په کړهي کې نو که دې ولیده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړه شپې 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه مالجي ماته مخه وې راځه خیم درته ما نه وتښته زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته چې کاش که د دې یاري نه وای چې بیا به تاسو مړي نه خښوئ نو ما به د دې قبرونو حال درته لږ ښودلی وی چې لاندې دوی سره څه کیږي ته خو خاورې پې واچوې قبر خلاصه شي بس مړ شو لاړو نه مړ چېرته دی خو بیړه غرق اوس شوه اوس غرق شو په مرګ غرق نه و نه په ژوند دا مړ چې شو غرق داسې پولیس ولي و چې خلاصوي به یې څوک داسې عدالت له لاړو چې ضمانت به یې څوک کوي عزیزانو سوچ کوئ مونږ غرق یو دا دنیا یو عارضي غوندې ځای دی عارضي څوک 20 کاله څوک 30 کاله څوک 40 کاله څوک 50 کاله بیا روان دی ته خپل کور حضرت علی کېناستو او اناري سپیلی که غریب سړی ته خوله کې اچوه چې خدای والا په خپلې لمنې پاکه او لا پورته چې لاړو بي بي فاطمه ورته انار دې راوړو وی بي بي انار خو مې راوړو خو لاره کې داسې چلو شو بي بي فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو ستا د غریب خېټه کې پرېو حضرت علی خاوند ته وګوره او بیا ښځې بي بي فاطمې ته وګوره ته خو خپلې ښځې ته وایه که نه چې ښځې تا له مې یو شی را روان کړی لار کې یو غریبه ښځه وه هغې له مې ورکړو زمونږ ښځې به څه وایي وای بس که ته مونږ ته معلومې ستا کور ته چې راغلی ما ښه ورځ نه ده کتلې استاد وایي داسې که نه اوس بي بي فاطمې غوندې ښځه به کوم ځای پیدا کړې او حضرت علی غوندې خاوند به کوم ځای پیدا دروازه وټکې یو سړی راغی 9 انارې په لاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت واخله حضرت علی ورته ویل څه دي وی دا ستا 9 انار دي حضرت علی ورته ویل دا زما نه دي وی چې ولې وی بس زما نه دي 9 انار یو هغه ورته ویل په خدای قسم دا ستا دي دا 9 انار حضرت علی ورته ویل په خدای مې دې قسمي که دا 9 انار زما دي زما نه دي وی وجه خو وایه د خدای بنده وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې یو نیکي وکړه نو زه به د یو په بدل کې 10 ورکوم نو ما یو انار خدای له ورکړی زما 10 کېږي او تا راوړي 9 دي که 10 وي خو زما دي که 9 نو زما نه دي زما خدای دروغجن نه دی لستوڼي کې یو انار پټ کړی و راوی ویستو وی علي په قرآن باندې به تا نه لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا شي عرض مې دا و چې بوډای عبدالله ابن مبارک ته وایي چې هو یطعمني ویسقیني په دې ځنګل کې والله مالا اوبه م راکوي او ماله روټۍ م دې پورې یو خبره وه هارون الرشید په ښکار تللی چې ښکار یې وکړو خوړو یې څه وه یو کارغه راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتوله چې روټۍ وتښتوله هارون رشید په آس سور شو وزیران ورته ویل صاحب ولې وی دا کارغه وجنم د بادشاه د مخې نه کارغه څنګه روټۍ وتښتوله پرېږدم نه
هارون رشید مخکې او وزیران ورپسې کارغه مخکې او دوی ورپسې ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېدو دوی ورپسې وه څه ګوري چې د غره نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پې داسې په پټکي او په څادر تړلی پروت دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له یې په خوله کې ورکړه اوس هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه څوک یې وی صاحب سوداګر وم دلته وی په دې لاره تېرېدم غلو وشو کولم په دې خپل څادر او پټکي راته خپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغسته او هغې لاړ څومره موده وشوې 3 میاشتې وی د روټۍ د اوبو څه چل کې وی په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی م او رانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبه هم راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ هم راوړي په خوله کې راکوي مولانا روم وایي السبب هم بگذرو تقوا طلب السبب هم بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی هیلو جوړول پریدا هیلې جوړول پرېږده تقوا وکړه خدای سره جوړه وکړه چې خدای سره دې جوړه وکړه خبر به هم نه روټۍ به تا پسې منډې وي په ځنګلو کې به پروتې حیوانات به یې راوړي او تاله به یې خوله کې درکوي خدای سره جوړه وکړه خدای سره دې جوړه وکړه دنیا به ستا تابع وي هر شی به تا پسې منډې په خدای باور وکړه زه یو ډیر ګناهګار ډیر روسیا ډیر شرمسار صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا او په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه د اهل دنیا او په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه دی نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي وي سهار مې ویلي او ماښام مې کړي سار می ویلی ماښامې کا چې څه مې پړه کې راشه او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستا شي دا ټول کائنات بستا شي او دام درته وایم چې په خپل زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جګه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده ټیټه خبره مې ده ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دي انسان هیڅ نشي کولی ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرګري ټوله خدای می برخلافي هیڅوک څه نشي کولی یو خدای می برخلاف شي او ټوله خدای می مرګړي وي څوک مې رسیرولې نشي څوک مې خلاصولې نشي څوک مې بچ کولې تاسو ګورئ په دې پاکستان کې داسې خلک چې د الله د وجود قائل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق دی خدای نشته نو ماوی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی داغه صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیده چې خخول زمکه ته خخ ور وغورځولو دا چاره ونیو دنیا کې خو اول نمبر طاقت روس دی او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف نو بل کم طاقت چې برزنیف رونیو مرداري کو زمکه لایو خاخي دا چاره ونیو
خلی بیا چینګی شي. دلته ښار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته دا غټ غټ سنډاګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وي. غټ نن سبا غټ هغې ته وایي چې نه ښځې نه خبري، نه لور نه خبري، نه زوی نه خبري، نه ځان نه خبري. خو بنګلې وي او موټرې وي او دولت وي او کر او پري، د دوی خبرو ته اعلی سطح، که دوی غول خورین هغې ته اعلی سطح مجلس وي. مونږ که شات خورو مونږ غول، غریب سړي خولې نه چې شات بیږي خلک خدای دې غول دې خولې نه بیږي، او د معتبر خولې نه که غول بیږي نو مونږ لمن راولي خان خولې نه دې شات بیږي. مونږ داسې یې کړ چاپلوسي دا بیا بیا ټکی یاد لرئ. وختي چې ما وي چې زمونږ مثال د ګډو وي، هر چا چې راته واښه داسې داسې کړ پسې بیا بیا اواز کوو واورئ. مړه شئ خپل ځای کې، محنت کوئ، مزدوری کوئ، ځان نه خولې وباسئ، خو د اهل دنیا او په چوکاټ سر مږدئ. اهل دنیا او ته چاپلوسي مه کوئ، اهل دنیا او ته پیچ پیچ مه کوئ. بیس الفقیر علی باب الامیر، د لوږې مړ شه په خپل ځای کې، او د اهل دنیا غوږ کېږده. یو بزرګ روټۍ به وله تیاره راتله، یو 4 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه. لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړ، وګیم هغه یو 4 روټۍ ورکړ، خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې غپلې، د یو روټۍ ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، چې 4مه یې ما سپي وخوړه بیا یې غپل. بزرګ ورته وي خدای دې بې خو باسه، خو مالک دې 4 روټۍ راکړې وې او 4 واړه مې در واچولې، نو اوس ولې غاپې؟ خو ځه که نه. سپي ورته ویل خدای ستا بې خو باس، چې مالک دله روټۍ رالېږله نو د هغه عبادت دې کولو، او چې یو 4 ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو. دا یهودي خو د خدای دشمن دی. زه د یهودي سپی یم چې 10 ورځې نهارین د ده د در نه د بل چا در ته نه ځم، او تا 4 ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال. عزیزه نن نهاره تېره والله زه درته وایم، زه د رادم خیل قوم سره تعلق لرم. زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیلی نه وه، زمونږ به میښې ولاړې. دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي دا به زما د نیکه شملو پسې راتله او روټۍ به ورته راپړه. شملو پسې چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی، یا زمونږ غوندې ښه څوک نه و او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک نه. زه ملاتوک ته د بدې ورځې تلی یم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وې چې مالی پې کتاب اخیست. ما د جمې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې وه چې مونږ کره بړستن نه و. ما سبقونه چې ویلي دي سوړ سکړک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله، به مو خوړه سبق ته. کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته، یا د سرکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته. زمونږ د جومات امام چې و هغه به بجلي بلولو ته نه پرېښوی، به خرق ډېر دی، نو د شپې سرک باندې به ولاړو کتاب. اوس خو مولیان راډ ته هم کتاب نه ګوري، ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي. خیالم راغی دغه ژړې ښورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب کتې، کتاب خو اوږې خېټه کتې. خیالم راغی دي اوږه خېټه باندې هر څه کېږي. نو مونږه د سبق دنیا داسې وه، د سبق دی الحمدلله. په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ، زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی، چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی، چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی. اوږې مې تېره کړې ده، خو کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو.
कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान ना। मां बचपन तालिबगिरी बिया 14 काल په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ میاشت 14 کال طالبانو ته سبق وګنته درس به ما کول 15 روپۍ میاشت دا و د دې مال ګمنډي یو ډېر لوی اړتي اگر هغه مدرسې ته زکات راوړو چې زکات راوړو نو دا طالبانو استادان ټول را جمع ک طالبانو له 2 روپۍ ورکړي استادانو له 15 ورکړي زمان نمبر چراغ زم د مدرسې مدرسوم 15 مال مونږ یو مال زناله ویلواله مالناله لسکړي هغه دا خیالو کو چې دا جوړ لګي دي ماینال شلکړي ماینالم دیر شکړي ماینالم 50 سکړي مالنالم سلکړي ویل والله چې اوس به لیکن یا ځان وامه یا تاوه سلمه واغسته چې وامه غسته هغه سیټ خلاړو دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو چې دا تاسو چلو کو ما وی دا مې څه چلو کو ما کېنه چې استاد ته تقریر چې کېناسته مالدا مې درته خودل چې دولت یو سپی شی دی چې څومره لتې ورکې نو در پسې بغاتي څومره چې لتې ورکې در پسې بغاتي 15 ملت ورکړه 10 شوې 10 ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 50 شوې 50 مې ورکړه 100 شوې کدي 100 ملت ورکړه 200 کې دي دا مې درته دا خو ده چې ډېر زر داسې لاس کوم لږ لاس داسې راښکلی بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټیکټ هم سړي له مور یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت هلکه چې ته واړه جنت ته په 15 روپۍ دله ورکې دا نور خلک به چېرته ځي او دا ته واړه جنت ته چې دی ټیکهدار دا ستا په تصرف کې دي چې تا ته واړه دله ورکړه غوږ کېدی د دعا چل زده دعا کوا و نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے یا دوزخ سے خبره بکې د خدای د رضا جنت او دوزخ خبرې نشته دعا بدا کې چې پروردگار ستا رضا مې نصیب کا اے خدایا ته راضي شه نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اتوماتیکلی ستا په دې خبره پوهېږې ارسه خبره او دعا بکې د خدای د رضا چې ته راضي شه ستا رضا ما ته نصیب کا څه نیکي دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کار به کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کعبه یې جوړه هغه کاڼی چې کوم د کوازې کار به کولو د کعبې په خوا کې اوس یې بربنډ کړی دی د اپریل کې زه عمرې ته چې تللی وم شوق مې و ډېرې زمانې نه خدای راته وښوده نو کاڼی د ابراهیم علیه السلام د خپو قدمونه پې اوس هم دي دی به د کوازې کار کولو کعبه تیاره شوه جوړه خدای ته یې چې پروردګاره ستا د حکم تعمیل خو مې وکړ ربنا تقبل منا خدای دا مونږ چې کوم محنت او سعی وکړه
دا اوس قبول کا انک انت السمیع العلیم تا اوریدونکې او ته پوهې څه دې وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا لوی شی چې دی دا دی چې الله یې قبول کار دې مو کو خدای وایي نه قبولم ستاسو زور دی ورسره نه قبول او ای الله ستا رضا راته نصیب جنتون او حور او غلمانان او پلانې او پلانې نه دا کیسې مه کوه صحابي خدایا په جنت کې خي طرف ته سپینه ماڼۍ دا مال را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله خدای بنده ته هم وایي دا وایي چې خدای ستا رضا مې نصیب کو دی جنت ته خالی مې نه نباسا چې دننه لاړې هر څه بیا ستا دي خبره په ننوتو کې ده تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې دعا کوئ خدای ستا رضا مې نصیب کا ته راضي شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه دا هر وخت وایي اے الله ستا په ربوبیت راضي ستا په دین اسلام باندې راضي خدای ته را ناراضي شه دا چل زده کوي زما عزیزان عبدالله ابن مبارک هغه ښځې ته وایي ته وایي چې زه کوم طرف ته ورته سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې ته مسجد اقصا ته ځې نو ما سره اوښ شته که دې وایي چې پې سوره کړم ویل ډېره ښه اوښې چې کېنولو دا بوډی پې سورېده نو عبدالله ابن مبارک ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبدالله ابن مبارک ته شاکا او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه یم په اوښ باندې سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي زما ستر به مات شي او ته به ګناهګار شې الله بوډای ښځه عبدالله ابن مبارک غوندې بزرګ ته وایي ته شاکا زه په اوښ سورېږم چې زما ستر مات نشي راشه په دې خپل ملک کې د ځوانانو حال وګوره د جنکو حال د ښځو حال د دوی د چادرو حال وګوره د دوی صدر کې د شاپینګ حال وګوره د سینما حال وګوره په یو بجا وګوره سینما بخ کې تي ښځې تې ډېرې روزي که سړي تې ډېر جشن خیبر لګي وګوره چې ښځې تې ډېرې روزي که سړي تې ډېر روزي دام ښځي د دې ښځو مړونه چې کینی او دې ښځو سره څوک په سړک چیړو کی وای ته وګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه ته په لاره نشي تېرېدی داسې وایي که نه یعنې دا په لارو چې تېرېږي دا شریکې ښځې وای داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه ته په لاره دا شریف اوس څه کوي چا ته جاړې ما هیڅ ترقي په خپل ملک کې نه ده لیدلې سوا د ښځو د ترقۍ ښځې دومره لرې لاړې چې دا خو به یو شرعي نظام په دې ملک راولي چې لس پې راولي دا ښځې به بیا را واپس هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی د ښځو حقوق لا تر اوسه نه دي پوره اریان چې دا د دوی کوم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کېږي تهذیب ورک شو د مسلمان قوم د ټي وي پرده چې ده دا زمونږ تهذیب دی د هغې په پرده د یو ډم سر وکتو د پاکستان هلکان سبا له وګوره ټولو هلکانو هغسې سرونه جوړ کړي د هغه اکټر یا د ډم یا د ګویا چې څنګه سري هغسې سرونه دوی جوړ کړي
د دې هلکانو رسکو نه سټونو ته وګورئ ته به وایي چرګ نه چالاکۍ ویستې ده دا دی د ټي وي په پرده باندې دا کتلي دي دا ټول بونډیان چرګان دي اوس یو بل لباس دی چې دا کمیس دې ځای کې تنګ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلي دي تنګې پنسې دې ځای کې تنګ لاندې نار تا هغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې کړي دا د ډمانو لباس د ښځو په دغه پرده د ښځو لباس لوی اوږد کمیس او تنګې پنسې ټولو ښځو ته وګوره دا یې د هغې په پرده چې د کومې ډمې کوم قسم سر وګوري ورشي په صدر کې د ښځو د نایانو دوکانونه چې دي تا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سر پې جوړ یو نکاح له تلی وم نو هلکه راشي که نه دا نکاح زرو تړه 1 بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړه یې غرقه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده دا څوک دي خو زه او ته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې م ښې دي خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښې وی گربه مسکین اگر پرداشت تخم گنجش از هوا برداشت د غریبی پیشوله د کوازرې ولګولې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه عزیزان بوډای ښځه ده او عبدالله ابن مبارک ته د قرآن آیات وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبدالله ابن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نشي عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته زه ولر عالم چې او بوډۍ تا خو ډېر تکلیف درته وش ما ته وایي ما صاب من مصیبت الا باذن الله چاته یو مصیبت نه رسی مگر د الله په حکم عبدالله ابن مبارک مانه بس بد عملی شوي وي نو ځکه خدای ماله پې سزا راک عبدالله ابن مبارک وایي ما بیا اوښ راونیوه مې کېنولو دا مې پې سوره کړه د اوښ پړی مې نیولی دی دا په اوښ سوره ده او زه ورسره روان غریبه ده منزل مقصود ته یې رسوي منزل مقصود ته یې رسوي ته خو د نیر سره ودرېږه او تپوس وکړه هلکه د پلاني کور دلته دی خبر نه یم هلکه پلاني دوکان خبر نه لږ پوز نه زه خبر که نه مخکې تېر شه داسې یي که نه اوس عبدالله ابن مبارک به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې بوډای نه لار غلطه شوې ده او په اوښ یې سوره که اوس بیت المقدس ته یې رسوي ته کوه مونځونه که نه کاکا شیخ صاحب دلته پلانه سړی نیم خبر اللهم صل علی سیدنا شیخ صاحب نیم خبر که اللهم صل علی خدای دې کونه ورانه که په دغه درود شریف بیړه دې غر کړه چې ستا اخلاق دا دي چې یو سړي نه لار ورکه ده سړی تې ورک دی او ته اللهم صل علی کور دې وران شه دغه وخت کې اللهم صل کې ثواب دومره نشته دې وخت کې ثواب دې کې دی چې دا سړی د لاسه ونیسه چې دا څه پسې ګرځي دا ورسره ولټوه خدای خبره پوهېږئ مونږ خو بیړه غرقه ده خفه نه شئ وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نه شي که مې نوم واغستو ستا مونږ هم داسې جومات کې ناست یم د وظیفو ډکه ټوکری پرته ده یو سړی راغی چې ملا صاحب وږی یم ځه ملا صاحب وږی یم نشته که نه وږی یم ټوکری ډک او چونیه ولی په کاڼي غریب منډه کی زم ښه سړی یم تاسو هم ښه سړي یې درود شریف وایي ښه سړیتوب دې ته نه وایي ښه سړیتوب دې ته
خسړیتوب دې ته وایي چې په لار روان یې د غلو ټوکری در باندې څوک واړی او ورمنډې کې خپې سب کې چې خیر دی که زه ګنده شوم خو تا په ما تینده کووالو ستا خپه چېرته نه ایښودل شوي خسړیتوب دې ته وایي